لکه دا 9 روپۍ ما ورته تا 9 روپۍ چا راکړي تپوس کوم الله جل شانه نو دغه یې په 9 سال په دې 40 روپو کې دا 1 روپۍ چې دا ټول مال د الله دی دا ټول مال د چا دی دا د الله دی وما عملته ایدیهم افلا یشکرون الله جل شانه فرمایي دا پیسې چې دي ګټلې دي سورۃ یاسین کې الله جل شانه فرمایي دا ستاله سنوري ګټلې دا ستا خپل تور نه ده راشه ستانه ډېر بهادر خسته خلق د غټو وجودونو والا خلق هغوی ستا زکات ته ناست دي دا د چا احسان دی دا د الله جل شانه احسان دی دستانه د قومي خلق خاندانی خلق دستانه زکات اخلي دا د چا ورکړه دا د الله جل شانه ورکړه دا الله جل شانه فرمایي نه 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 دا پرزمکه کې چې تاسو دا غنم واچوي دا تاسو کارکردګي نه ده ته په ظاهره باندې الله چې کوم لاسونه درکړي او الله چې کوم غنم درکړي دا تا د الله پزمکه کې واچول زموږ ستا پکې څه شته نشته یلکه بدن د الله لاسونه د الله زړه الله راکړي دماغ الله راکړي لباس دا الله را کړي بچی خزا دا الله جل شانه را کړي هغه کم غنم چې کرم دا الله د الله دی دا کم ازمکه معنی چې کرم دا الله جل شانه دی خو مجازي مالک زین نو دا غنم چې تاو شیندل محترم دا دن نه پټ شو ایا دې سره څوک شتا چې دې حفاظت وکي څوک شتا چې دې نه تیغ راو باسي د ازمکه چاپ وي کړي دا چې شابه ازمکه موتا پوي کړي چې شابه د دې دا دانه چې دا پستکا او د دې نه به بره اسمان طرف ته یو تیغ راو باسه دا څوک کوي دا په تیاره کې څوک لګي دی دا د ازمکه د خاور لاندې دا څوک لګي دی د شپې په تیاره کې دا څوک لګي دی دا الله جل شانه كل يوم هو في شأن الله جل شانه دې حفاظت کوي نو په دغه کې خیر دې ته عشر ورکا زکات پکې ورکا ښا د الله جل شانه دا ارسرا ټکولي خنو د موت سره چې تجارت کم مال له په دې کې الله جل شانه فرمای ته په کې تکلیف کیږي خیر دې زما بندا دیو علاقې نه بل دې تبع اسباب لې ذهن به استعماليږي لاسونه به استړي تجارت کې مهنت کې ډیر نه څلوي ختم روپے ورکا زما د مال نه ورکا چې دغه مال مالک کړي چای الله جل شانه اے محترم دغه زکات دغه مال چې الله جل شانه را کړ انما اموالکم واولادکم فتنه الله جل شانه فرمایي چې ستاسو دا بچی ستاسو دا لونه ستاسو دا الکان دا ګور امتحان دی پتا سو باندې که بچی د دین لپاره استعمال کړل نو ته به جنت تلال شي که بچی د گمراهی لارې ته برابر کړل نو ته په دوزخ ته امتحان شو کنه شو الله جل شانه بچی را کړي مکو چې دا پیسې کوي داتی مولا صاحب جوړي کداتی مایکل جیکسن جوړي داتی عالم جوړي کداتی شاهرخ خان او سلمان خان جوړي دا پر خپل بچی باندې ګیره پری دی او حکم ورته کوي چې لری کا ګیره ختمه کا په مورم امتحان دی په پلارم امتحان دی دغه لور دغه بچی چې الله را کړی امتحان دی امتحان چې ته پسکه نو دغه بچی دا کې دې شي چې زموستا جهنم ته د تلو سبب او ذریعہ وګرځي الله دې وساتي دغه بچی او دغه لونه دا کې دې شي د الله نام تمه د الله دې داسې کی چې زموستا به ان شاء الله جنت ته د تلو ذریعہ وګرځي یلکا یو سړی به ګناګار وفات شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثابت خبر د قرآن نه د حدیث نه د دنیا نه به ګناګار تلې خو مسلمان به په قبر کې به داغه درجی اوچتی شي هغه الله جل شانه به ور سره مینه او محبت په قبر کې شروع کی مخکې ور تر دوزخ نه کلکې کولاوا اوس به ور تر جنت نه کولاویږي دا به یا الله زه خو ګناګارم اوس پورې عذاب اوس خوشحالي دا ولې راحت راغی آرام راغی سکون راغی ورته به جواب ملو شي چې ستا یو بچی دی او غ علم شروع کړي ستا یو زوی دی ستا یو لور ده هغوی منځونه کوي تا ته دعاګانې کوي ستا یو زوی دی ستا یو لور ده هغه صدقه چاته ورکړي او ثواب تا ته بخلې دی هغه یو جمعه جوړ کړي دی ثواب تا ته بخلې دی هغه یو نیک عمل کړي دی ثواب تا ته بخلې دی نو ستا مرتبه په دې وجه باندې اوچته شولا یو سړی به په قبر کې پروت او هغه به پاکي صالح بر دنیا نه تلې خو الله به عذاب کې وجه ولي دبا په خپل کارکردګۍ په خپل مهنت یو بچی داسې لارې ته ور برابر کړي چې د وجه نه به ګناهونه کوي د لور به د وجه نه بې ستري کوي د وجه نه به هغه ښکاره مخ په دفترونو کې ناست دی اب ښکاره مخ د هلکانو سره یو ځای ګرځي په دفترونو کې په سکولونو کې
د به داسې چل کړی نو بې ستري حرامه ده دا ګناه ده که څوک ورته جایز ووایي دا کافر کېږي نو ستا د وجې نه ستا دا لور بې ستري کوي قبر کې به پروت وي مور به قبر کې پرته وي او تا پسې به د دې دا ګناه کې ستا به پوره پوره حصه وي الله جل شانه ولې په دې باندې مراګي نو محترمو ما خبره دا کوله چې مالونه او بچی دا فتنه ده مال به دې ګټلی څنګه فتنه ده الله فرمایي حج پې وکړه حج پې نه کې فتنه شوه که نه جهنم ته رتلو دپاره سبب وګرځېد عمره پې وکړه نه کې جهنم ته رتلو دپاره دغه مال سبب وګرځېد زکات ورکړه زکات نه ورکې بخیري دغه مال جهنم ته د تلو دپاره زمو ستا سبب و ذریعه وګرځېدله دا فتنه ده کله کله موتا دعاګانې کو الله ما مالدار راکا الله ما ته پیسې راکا یره دغه دعاګانې نه قبلېږي دا ولې دا واوره کله کله الله جل شانه ته خو زمونږ دا سافټویر دا عقل دا کړه دا معلوم دي دا خو نه پټېږي لکه زبا یو خبره د ستاسو نه پټه کم په ظاهر باندې وزان سم نیک ښکاره کم خو باطن خو زما الله ته معلوم دي زما زړه زما دماغ دا الله ته معلوم دي وس ځینې وخت کې موتا غریبانان یو او دومره روټۍ موتا ته ملاویږي چې ایله بس زمو ستا پې هغه د غرمې او د ماښام او د سحر کار برابري خو الله ته دعاګانې کوي یا الله مالداري غواړم یا الله حجونه به کوم او یا الله عمرې به کوم الله ته به ما وګورې که نه الله جل شانه دا الله پې دوپلې نه مني ولې ځکه الله جل شانه ته بالمشاهده زمو ستا دا زړه دا دماغ معلوم دي چې بنده سم شه مال به درکم ګورې کافر به د دنیا نه تیر شي دغه مال به د کفر کې مبتلا کي بیا به څه کې مال به درکم زینۍ به در نه جوړ شي اوس خو 15 وخته منځونه کې بالمازه به در نه جوړ شي په زناګانو کې به مبتلا شي په شراب کې به مبتلا شي پافیمو کې به مبتلا شي په نشو کې به مبتلا شي یا لکه قتل به در نه وشي غرور او کبر لوی به در کې پیدا شي الله جل شانه دغه دعاګانې نه قبلوي تو په دې باندې به خفه کېږي نه کېدای شي چې چاته الله جل شانه مال نه ورکوي په دې کې د دنیا او د دین د دواړو نقصان دی تو په دې باندې صبر وکړه ما درته یو قصه صحابي اورولې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ دا ټول ته خفه شو او دغه سړی به ملکی زکات به نه قبليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای سمشع ثعلبه ابن حاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای مکه او دا دعا را باندې الله بری مالدار کی زما په دعا ورته تا مال خنه دی نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه الله نه دعا وغواړه چې زما مالدار شم چې مالدار شو زکات نه ورکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلال او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خپلال عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپلال عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې دا سړی مړ شو او دا ټول خلک ته خپدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلال رضی سړی حشر او انجام به سید چا سره وي محترمو قارون ته وګور الله څومره مال ورکړ دا د تورات قاریو اهل علم حضرات فرمای دا د تورات حافظ او حافظ خستا وازیو د رسول الله موسی علیه السلام په تربورانو کې د ترو بچو کې دي یاره چې مال ورته الله ورکړ زکات ورکا موسی علیه السلام ورته فرمای زکات ورکم دا خو ما ته چې الله کوم علم را کړی دی دا پاغي وجه ما کې د تجارت صلاحیت دی زه په کاروبار باندې پوهیږم ما ته الله عقل او پوهه راکړې دا ما پاغي باندې ګټلې دي زه څنګه اوس دا دومره روپۍ راواخلم په زکات کې ورکم اے موسی علیه السلام اوس د زما مال ته نعوذ بالله من ذلک چې دی چل غلې کړی دی زما مال په دې طریقه باندې الله جل شانه په ځمکه کې دننه نه اوس پورې تاویږي دا مالم دی والا دا بدنم دی درواخله دا بدماشیم دی درواخله او په ځمکه کې ذلیله روانې تر قیامت پورې